کو ستانه مدد غواړو زما د پیښور زما د نوخار چارسده مردان صوابۍ نه راغلي ملګرو تاسو ټولو ته السلام علیکم ملګرو دا چې کوم الیکشن وشو دا د تاریخ یو بدترین الیکشن و دا آئین پاکستان وایي چې د عوامو سوپریمیسي وایي خو ډېر افسوس ته چې په دې پاکستان کې په دې ملک کې آئین د سره شته دی نه چې د کوم سړي خوښه یې په آئین کې امینډمنټ وکړي ځان نه آئین جوړ کړي او روان یې کړي دا څنګه د دې ملک الیکشن و چې وزیر اعظم انتخاب هم د مخکې نه وشو او موږ ته د یو وزیر اعلی انتخاب هم د مخکې نه وکړو او هغه سړی په نوخار کې او په پوره صوبه کې به ګرځېدو چې زه به وزیر اعلی یم او زه به وزیر اعلی یم او آخر کې په څه چل شوی و که چا به ورته خټک صاحب السلام علیکم وایي زه وزیر اعلی یم که چا به ورته څنګه یې وایي زه وزیر اعلی یم او آخر کې خو خوب کې چې به ودو راپاپسېدو وایي زه وزیر اعلی شوم نو بچو به ورته نه لاتم لرې دی زما عزتمندو دا زه د عمران خان یو ادنا غونته کې ورکر سپایي کارکن ما په پی کې سیټ باندې په 28,000 لیډ باندې والی دی عزتمندو د پاکستان په تاریخ کې به یاد ساتلی کېږي چې 8 فروری الیکشن شو 16-17 تاریخ شو لا د الیکشن ریزلټ نشته د قوم پیسه یې تباه کا زما عزتمندو او د پی ټي آی ورکرانو څنګه جګړه او څنګه جدوجہد چې تاسو کړی دی تاسو ته خراج تحسین پیش کوو دا نن چې پر سټیج باندې کوم ایم پی ای ایم این اګان صاحبان ناست دي دا د تاسو بدولت دي دا تاسو راوستي دي دا یو ایم این ای یو ایم پی ایم ذاتي حیثیت نشته دا د عوامو حیثیت دی دا د تاسو حیثیت دی دا د تاسو زور دی اور انشاءالله د حکومت نه ټول تختی هغه وخت لرې نه دی هغه وخت لرې نه دی چې مجاهد ختم نبوت به د دې ملک وزیر اعظم انشاءالله دو نارو جواب غواړم کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان عمران خان تاسو ټول زنده باد ډېره مهرباني کہیں اندھیرے گہرے ہیں کہیں دہشت